ورونو په ډېرو لږو الفاظو کې زما ډېر محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب زی د مجدهم د دې تعزیتي غونډې او د دې موقع په مناسبت قیمتي فرمودات ستاسو مخکې پیش کړل. بنیادي خبره دا ده چې دوه خبرې دي. یو خدا چې د مرګ نه خلاصي نشته او رب العالمین فرمایي چې یو لویه ورځ ده د قیامت هغې ته به ټول جمع کوم او دا زما خبره ده. الله فرمایي او الله رښتونه دي زما نه وایي رښتونې ذات بل نشته. اوس دغې د قیامت ورځ ته را جمع کول حتمي او یقیني دي او د هغې لاره مرګ دی. نو د مرګ یقین دی په احادیثو په قرآن شریف کې زمونږ په ایمان دی چې کوم وخت الله د انسان دپاره مقرر کړی دی چې هغه ټیم راشي یو سکنډ مخکې رستو نه کېږي. خو دویمه د ما وروڼو بنیادي خبره ده چې د انسان دپاره د دنیا ژوند د سعادت وي نو دا ډېره لویه قیمتي خبره ده. مولانا صاحب قاری مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه څنګه حضرت مولانا صاحب وفرمایل په د علوم اسلامیه 400 کې علم حاصل کړی دور حدیث بیا موږ سره کړی او بیا دا بنیادي خبره د تاسو ته وکړم چې د رمضان کې ختم شروع کړی د قرآن شریف او د سورت مریم پورې ویلې دی. واه 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 دا څومره لویه خبره ده. او دا 2 ورځې مخکې غریب بیمار شو او په رمضان کې لاړ. نو زه وایم چې د دې نه قیمتي مرګ به د چای د موږ خدا خوښو چې انسان موږ سره یو چرګم چې د چا د کور سپاتلی نو هغې په مرګ نه کېږي د بل چا په لاسې لالی. نو یو انسان او بیا داسې عالم او قاری او حافظ او د علمي خاندان او کورنۍ سره تعلق لرونکې او لور حافظه عالمه دا څومره لویه خبره ده. بیا په رمضان کې په تراویح کې ختم او سورت مریم پورې یعنې نیم قرآن شریف تقریبا ختم کول او بیا په رمضان کې د رحمت په شپو کې مرګ او وفات. زمارونو مونږ د دنیا ژوند سړي له خوښو او الله پاک د آخرت خیر خوښوي. د الله نظر په آخرت دی، په دنیا دی ثانیاً اولاً بذات په آخرت دی. نو آخرت الله بنده له ښه کوي، دنیا باندې پروا نه ساتي. نو د آخرت مرګ د ده دپاره ډېر قیمتي دي. تاسو ټولې شهادت ورکړئ انشاءالله ځکه چې د تراویح وکړې دونه او دویم ختم د قرآن شریف حافظ عالم کور کې حفظ علمی خاندان. ما ته مولانا هدایت الحق صاحب حفظه الله تعالی و رعاه فرمایل چې صورت مریم پورې ویل کور کې ماشومان حافظان دا څومره لویه خبره ده. زمارونو داسې مرګ ته پسخېدل پکار دی. صحابه به قسم دی داسې مغی به د ګل دروازې مرګ ته پسخېدل وی حضور پاک په دې کې وفات شوی دی. اکابر د موږ جمعې ته پسخېدل او ډېرو اکابرو به چې رمضان داخل شو لوی فرست اوس ته هغه نشم شمېرلی وی خدای رمضان به وځي موږ به دنیا کې پاتې شو. واه واه چې رمضان مرګ به یې خوښاو. ورونو ګرمیم د وخت پوره دی نو د ټول د اخلاص او د جمع او دعا ورته وکړئ. یا الله ته د آخرت خوشحالی نصیب کړي. الله چې کومې روجې په دې رمضان کې نیولې دي او کم تلاوتونه یې کړي دي کم دورونه یې کړي دي او کم ختم یې شروع کړی دی خدای د دې ولا تر والناس پوره اجرونه او ثوابونه ورکړي. او همدقسې د حدیث کې راځي چې یو انسان نه یو عمل نیمګړی پاتې شي هغه والا الله پوره لیکي. نو دا به ولا خدای پاک پوره تراویم لیکي انشاءالله او انشاءالله پوره ختمونه به هم لیکي. او دا ناګهاني مرګ دا موت الفجاعت رحمت للمؤمن د مسلمان دپاره رحمت دی. د ځوانۍ مرګ هم رحمت بلکې یو روایت کې ورته شهادت ویلی شوی دی. او دویم د رمضان مرګ خدای رمضان کې دروازې د جهنم بندې وي او د جنت کولوي. خدای نیغ په نیغې جنت ته ورسوي. خدای نیغ په نیغې جنت ته ورسوي. یا الله نیغ په نیغې جنت ته ورسوي. او خدای چې څومره علم یې کړی او د قرآن خدمت یې کړی دی خدای اوس تا ته محتاج دی دی تا سره مینه او ستا دین سره. الله اوس یې ته مدد وکړي اوس یې ته مل شي د قبر تیارې پې رڼا کې سوال و جواب کې ثابت قدم کې او روح
د حفاظ علما او صالحین سره پروردگار مرګره کې او چې څومره بچی دي وارثان دي ته ول صبر ورکې او د دې لوی صدمه د برداشت صبر ورکې او د دې لوی صدمه اجر نصیب کې او دعا کې د مقبره کې زموږ ډیر مردگان دفن دي الله دې ټولو بخي دا دعا کې چې الله د رمضان نامیاش په موږ په عبادت او تیر کې د ګنا نه الله نفرت پیدا کی ورونو کوشش وکړئ چې دا په تلاوت او په ذکرونو په درود شریف تیر کې او کوشش وکړئ ورونو چې دا زیات تر دا ټچ موبایل می استعمالوي په رمضان کې دې په قرآن شریف ولولې دې په ذکرونو کې الله دې موږ له توفیق راکړي او بیمارانو ته دعا وکړئ چې الله بیمارانو له شفا ورکړي او دا د کورونا مسلې دعا وکړئ چې خدای پاک د مسلمان امت نه ختم کړي او چې څوک پکې مبتلا دی الله دې ول شفا ورکړي د جنازې له چې څو عمر دنیا راغلې ده الله ټولو له په یو قدم اجرونه برکتونه ورکړي وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين